بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه اولی حصے الدرس العاشر لسم درس ته او په نن درس کې به موږ ان شاء الله تمرین حل کوو. تمرین مشق ته وایي، تمرین به حل کوو. سبق نمبر 50 ته د دې اول سوال را په تمرین کې را کړی وي د دې جملو په عربی کې ترجمه وکړي. د پښتو جملې را کړي وي د دې عربي جوړه کړي. یا داسې موږ له کتاب کې اردو لیکلې ده، اردو جملې را کړي وي د دې اردو نه تاسو عربي جوړه کړئ. نو انشاءالله هغه ما پښتو ته راوړي، هغه به موږ انشاءالله نن دلته کې په دغه کې په عربه کې حل کوو. نو د پښتو جملې دي وایي ما سره دوه کتابونه او دوه قلمونه دي. یو کتاب ته کتاب وایي او دوه کتابونو ته کتابانې وایي. یو قلم ته قلم وایي، دوه قلمونو ته قلمانې وایي. د دې نه مخکې درسونو کې مونږ ویلي دي. دې خوا ګورئ تاسو، یو کتاب ته کتابون او د دې تسنیه ده، دوه کتابونو ته به وایو کتابانی. دغه شان یو قلم ته قلمون وایي، قلمون او دوه قلمونو ته قلمانی. الف او نون به ورسره، نون زرنې به ورسره ولګئ. ٹھیک شو؟ نو د آخري میم باندې به زبر ولګئ او آنې به ورسره اضافه وکړي. ٹھیک شو؟ نو دغه نه به قلمانی شي. او عند معنا ده سره او ما سره دا وایي ما سره. نو عند سره به صرف یا متکلم والا ولګئ. د دې یا معنا ده زما، د دې یا ساکن معنا ده زما. د دې کاف زبر والا معنا ده ستا، سړی ته وایي ستا. او د دې کاف زیر والا معنا ده ښځې ته وایي ستا، مؤنث ته وایي ستا. ٹھیک شوه؟ بس دا به انشاءالله په دې لږ ځان پوهیو. او د دې نا معنا ده، نا معنا ده زمونږ. ٹھیک شوه؟ نو وایي ما سره. نو ما سره دپاره عندي راځي. عند معنا سره او یا متکلم معنا ما. نو ما سره عندي، ما سره عندي دوه کتابونه. نو ته به کتاب په ځای باندې کتابانې وې، کتابانې. عندي کتابانې، ما سره دوه کتابونه. او د دې او دپاره واو راځي. و دوه قلمونه دي نو قلمانې. دوه قلمونه دي قلمانې. عندي کتابانې، ما سره دوه کتابونه دي. وقلمانې او دوه قلمونه دي. ما سره دوه کتابونه او دوه قلمونه دي. ما سره دوه کتابونه او دوه قلمونه دي. نو ته به وایې عندي ما سره کتابانې، دوه کتابونه، وقلمانې او دوه قلمونه دي. ٹھیک شوه؟ اوس وایي دوه تختیانې او دوه کاپیانې دي. دوه تختیانې، نو ګورئ یوې تختۍ ته لوحن وایي، لوحن. او دوه تختیانو ته همدې ح باندې به زبر ولګې. ګوره دا ح په دې زبر ولګو او آنې ورسره ولګو، الف او نون زرنې ورسره ولګو. نو لوحانې دوه تختۍ دي. ٹھیک شوه؟ او دوه کاپیانې، نو یوې کاپي ته کراستون وایي، کراستون. ٹھیک شوه؟ او دوو ته عمده کراسه چې دی که نه، د دې دا ګول تا چې دی دا به اوږده تا کړي. ګوره موږ دا اوږده تا کړه او دلته ورسره آنې ولګوه. کراسه تانې دوه کاپیانې دي. دا دوه کاپیانې. ټیک شوه؟ نو ګورئ وایي دوه تختیانې او دوه کاپیانې دي. دوه تختیانې نو لوحانې او دوه کاپیانې و کراستانې. نو ګورئ لوحانې وکراستانې، لوحانې دوه تختیانې، وکراستانې او دوه کاپیانې دي. ٹھیک شوه؟ اوس وایي د خالد. نو ما تاسو ته ویلو د ده دپاره د لام جاره استعمالیږي. لام زیر، د دې لام زیر معنا ده د یو معنا دا ده او یو دی د پاره. نو که چېرته د راشي نو بیا به هم لام جاره استعمالی، او که د پاره راشي بیا به هم لام جاره استعمالی. نو وایي د خالد. نو ته به اوس وې لخالدن. د دې لام جاره معنا د خالدن، د خالد. لخالدن د خالد دوه ورونه دي، دوه ورونه. رور ته اخ وایي، اخون. ٹھیک شوه؟ اخون دی. اوس د اخون تسنیه چې دی که نه اخوانې دی. ٹھیک شوه؟ نو دا تسنیه دی. نو ته به دا ووایې لخالدن اخوانې، د خالد دوه ورونه دي.
لخالد اخوانی د خالد دوه رونه دي او دوه خویندې دي دوه رونه دي او دوه خویندې دي نو خور ته اخت وی اخت یوې خور ته اختن وی اختن او دوه ته د تا باندې به زبر ولګې ګوره عمدقه شانتې به اخت ولیکې اخت ټیک شوه نو دا تنوین په ځای باندې به زبر ولګې او آنې ورسره ولګوه نو دوه خویندې نو ته به اوس ووایې د خالد دوه رونه او دوه خویندې دي نو لخالد اخوانې د خالد دوه رونه دي و اختانې او دوه خویندې دي د خالد دوه رونه دي او دوه خویندې دي لخالد اخوانې و اختانې لخالد د خالد اخوانې دوه رونه دي و اختانې او دوه خویندې دي اوس مخکې وایي اسلم اسلم د یو طالب نوم دی فرض کا نو اسلم سره دوه ګړی دي اسلم سره نو ته وې عند اسلم عند معنا د سره د دې سره لپاره د عند لفظ استعمالیږي عند اسلم نو ګړی ته ساعتون وي نو دوی وي دوه ګړی نو د دوه ګړو دپاره به ته راولې ساعتانې دلته به ورته ولیکو ساعتانې ساعتن دا یوې ګړۍ ته وایي ساعتن او دوو ته وایي ساعتانې نو ته به ورته ووایې اسلم سره عند اسلم ساعتانې عند اسلم سره ساعتانې دوه ګړۍ دي عند اسلم سره ساعتانې دوه ګړۍ دي عند ساعتانې اسلم سره دوه ګړۍ دي اوس وایي سعید سره دوه ټوپیانې دي سعید سره نو ته به وایې عند سعیدین قلنسوتن یوې ټوپۍ ته وایي قلنسوتن دلته کې به ولیکو قلنسوتن یوې ټوپۍ ته وایي او د دې تسنیه راځي عمدقه قلنسوه ولیکه قلنسوه دا ګول تا چې ده که نه دا به اوږده تا کې قلنسوه او زبر به پې ولګوه آنې ورسره ولګوه نو قلنسوتانې نو ته به ووایې عند سعید قلنسوتانې عند سعید سره قلنسوتانې دوه ټوپیانې دي دا دې ګورې عند سعید قلنسوتانې دوه ټوپیانې دي عند سعید سره قلنسوتانې دوه ټوپیانې دي ٹھیک شو اوس وای د کمرې دوه کړکیانې دي د کمرې نو ته به وایې للغرفتې د ده لپاره لام جاره استعمالیږي دا لام زیر والا د لام زیر معنی تاسو ته ما دلته کې ولیکلی دا معنی دي یا د او یا د پاره نو وایي د کمرې نو ته به وایې للغرفتې د کمرې شباک یوې کړکۍ ته وایي شباک دلته ګورئ دا شباکن یوې کړکۍ ته وایي او دوو ته شباکانې دوه کړکۍ ټیک شو دا دی للغرفتې شباکانې للغرفتې د کمرې شباکانې دوه کړکۍ دي شباک یوې کړکۍ ته وایي او شباکانې دوه کړکۍ ته وایي نو للغرفتې د کمرې شباکانې دوه کړکۍ دي للغرفتې د کمرې شباکانې دوه کړکۍ دي اوس اووم نمبر دی وایي دا دوه بوټي دي نو ته به بوټې مؤنث دی او دوه دي نو ته به ورله د هذه شجرتن دا یو بوټی دی هذه شجرتن دا یو بوټی دی اوس چې بوټي دوه کې که نه شجرتانې به شي نو ته به ورله د هذه تسنیه راولي هاتانې دا وګوره هاتانې د هذه په ځای استعمالیږي د هذه یو بوټي دپاره راځي او دوه بوټو دپاره هاتانې راځي او بوټی مؤنث دی نو دا اسم اشاره به ورله مؤنث راولي هاتانې دا دوه شجرتانې بوټي دي هاتانې شجرتانې هاتانې دا دوه دا اسم اشاره د قریب دپاره نږدې دپاره ده هاتانې دا دوه
شجرتان بوټي دي، هاتان شجرتان، هاتان دا دوه شجرتان بوټي دي. اوس وای دا دوه ګلونه دي، دا د ګل زهرتون ورته وای، زهره ګل ته زهرتون وای، زهرتون زهرتون یو ګل ته وای. او د ګل تسنیه دوه ګلونه نو هغه زهرتان. دا دی ګورئ دا زهرتان دی، زهرتانی زهرتانی. هاتانی دا دوه، دا زهرتون ګورئ مؤنث دی، ګول تا چې اخره کې د یو اسم وي هغه مؤنث وي نو هغه لپاره به بیا ته هذه چې واحدي هذه به ولله راولي، او چې تسنیه یي دوه بوټي دوه ګلونه یي نو هغې دپاره به هاتانې راولي. نو هاتانې زهرتانې، هاتانې زهرتانې، هاتانې دا دوه زهرتانې ګلونه دي، هاتانې دا دوه زهرتانې ګلونه دي. نو دا زموږ سره د الدرس العاشر د لسم درس د تمرین اولنی سوالو په اولنی سوال کې موږ له راکړي وې د دې جملو دا د اردو یا د پښتو جملې موږ له دلته خو ما پښتو کې لیکلي، بهرحال اردو کې هلته کې کتاب کې دي نو د هغې جملو وایي تاسو په عربۍ کې ترجمه وکړئ، یعنې عربي جوړه کوئ. نو دا موږ پښتو جملې لیکلې وې، په دې سور مارکر باندې بیا ولا د عربۍ جملې جوړې کړې، د عربۍ ترجمه م ولا وکړه، عربي م ترې جوړه کړه، د پښتو نه م عربي جوړه کړه. نو انشاءالله دې نه پس کم درس چې په هغې کې به موږ د عربۍ نه پښتو جوړو، دلته هم د پښتو نه عربي جوړه کړې، بل درس کې به موږ د عربۍ نه پښتو ته راړو جي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.